چاړه مې په مری راکاږله نو طلاق حل نه دی کنه سر زه خو هر یو پښتون ته هر یو سړي ته دا وایم چې یوه ښځه داسې وي د هغې طلاق حل خو نه دی دا خو د ښځو خوند واغېستو ما طلاق راکړه دا به موږ سره به چې دی وخت لري کې بچي به راوړي او دغه به وکړي بیا طلاق راکړل زموږ بچو زندګي تباه کېږي زموږ کورونه تباه شي بالکل بس دغه چې کم ظلم کړی دی د بچو ته وګوره چې موږ واړه واړه بچي دې پاتې شوي دي کم از کم چې د بچو ته خو بس الله دې مل شي نو موږ به څه ووایو خو بس دا د دې د ګریلو ناچار زه پښتون د پښتو انور یم نه ډوبېږم نه پټېږم پښتون د پښتو انور یم نه ډوبېږم نه پټېږم دا که خبرې دي په معاشره کې مزین پکې د تاخره کې یو شعر هم ویلو ښه د ډېره لویه فتح کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو نواز منګل یم چېرته کې چې دغه د یو چاړه به هر یو کس پیژني هم به ماشوم پیژني هم به غټ پیژني چې غټ اختر نو دغه چاړه د څاروي په مرۍ باندې خلک راکاږي او خپل عید قربا کوي دغه شان دغه چاړه په کور کې د سبزۍ د کټ کولو دپاره هم استعمالیږي همدغه شان یو واقعه مخې ته راغله د تانا رستم په حدودو کې چې یو زنانه د بېدردۍ سره حلاله شوه او هغې کې پولیس بیا خپل محنت وکړو وایي کې چې کم ملزم دی هغه په رشته کې د هغه خاوند دی چې هغه دلته اوس ګرفتاره دی د پولیس کم انتک محنت په 5 غنټو کې دغه د ملزم چې گیر شو او کم کیس انویسټیګیشن کوي او ډبل آی زیارګل خان ډیره زیاته مننه دا راته چې دا وکوه سوا بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیره شکریا چې تاسو په شارټ نوټس باندې د تشریف راوړو ډیره مهرباني دا وکوه داسې و چې اختر نوم یو کس دی هغه رپورټ وکړو چې یاره دغه شانتې زما خور ده او دا د خپل خاوند حیات ګل په کور کې حلاله کړې ده او هلته پرته ده مونږ په دغه باندې رپورټ باندې کاروایي شروع کړه ایس پي صاحب انویسټیګیشن او ډي پي او صاحب دغه شانتې ایس پي صاحب اعجاز خان او ډي اس پي صاحب فضل شیر خان ایس ایچ او صاحب مونږ په شریکه حال ځلې شروع کړې او دا ملزم مونږ 24 غنټو کې دنده ګرفتار کړو او کم علیه قتل چاړه چې وه هم برآمد شوه او دا ستاسو د وړاندې دا د مخامخ دی په ایف آی آر کې مدعیان څوک دي مدعیان د دې ښځې رور دی اخترګل نوم یې دی هغه دی صحیح ده تاسو لم دوباره راځو ستا نامه څه ده حیات ګل خبرې تیزې کوه حیات ګل د کوم ځای سره چمډیري اوسېدونکی ما او کلي بازار نه ما واده کړی عمر دې څومره دی 32 سال مې عمر دی دا ښځه چا قتل کړه دا بس ما قتل کړله څنګه نو بس څه مسله داسې وه پرایوسي ده زمونږ خپله خو نو بس بل څه میلاو نه شو او د مړه کېدو دپاره که ټوپک وي ډز به مې پرې کړی وو بس ټوپک را سره ونه تماچه را سره ونه بس چاړه میلاو شو بس چاړه باندې میلاله مې کړه څنګه څه خبرې شور شو څه جوړ شو چې تا چاړه راواغسته هېڅ شور هم جوړ نه شو هېڅ مسله مونږ څه جنګ جګړه هېڅ هم نه وکړي ما دغلته کې دیلې دا کوارټر ونیسلو په کرایه باندې په دې کې زموږ نومبۍ شپه وه چې سار شو ما ورته دا واړه زه بوځم دغه سکول ته داخلوم دی وی چې بس دا واړه دغه سکول مول ته مه داخلوه زه پلار کړی ځم بس پرېږده زه اووه کالې نه تا سره انګیج یم خو ډېر زیاته چې دی تنګ یم او زما تا سره ما ورته د 2 میاشتو دا وړوکي دی چې دا لږ غټ شي خیر دی بیا به پرېږدم طلاق به یې کړم وي نه ما له به اوس هم طلاق راکړې اوس به راکړې ما ورته لږ صبر وکړه خیر دی وي نه وي زما ورور ته ووایه چې راشي او داسې پلانکې دی او ډنګرې دی ما ورته بس خبره به حل کو خیر دی تر دې پورې ورپسې لاړم ما جولی مې ورته منت مې ورته وکړو چې ښځې دا حل نه دی د خبرې طلاق د خبرې حل نه دی ته پاتې شه مزه چېرته هم مزه بس اوسو ویل ته یو ځای اوسو که نه بس داسې خبرې وکړې وي ستا غریبي ده او د پلانکي ځمکه ده او دا دی او هغه دي او د وړوکوالي نه د ما د هغه انګیجمنټ دا اووه کاله ما تا سره ډېر په ګرانه تېر کړلو نو ما ورته د خدای نیک بخت دی تا ما ته ړومبي ویلي وکړه چې دا اووه کاله یې تېرولو او دا دونه د ماله چې دې ټایم ضایع کړو ځان له دې ټایم ضایع کړو نو تا په وخت ویلي وکړه چې زما داسې نو ما به تله لاره درکړې وه په وخت به مې طلاق درکړی و چې 2 بچي مو وشو 3 مو وشو تا به ویلي وه او ته اوس ما ته دا خبره کې او ته ما ته وایې چې د هغه ستا څه نشته او د هغه ځمکه ده نو بس په دغې دې کې مخکې ما نه نور څه سوچ نه کېدو خو هر سړی ووه څنګه چاړه درته میلاو شو بیا دې څه وکړو نو بس اول مې چې د مرۍ کې ونیسله بېهوشه شوله بس بیا مې پې چاړه راکاږله په کوم ځای دې چاړه راوکاږله دا خبره پوره وکړه چاړه مې ولې په مرۍ راکاږله په مرۍ مې ولې چاړه راکاږله او بس که دا هر یو سړی وي ځنګل کې مې ونیسله بېهوشه شوله نو بد دې دا خبره وکړه وي ستا څه دي او د هغه ځمکه ده
مطلب ته مال سپک وکړو کنه مال سپک نه دا خبره داسې وکړله چې لکه مال دومره وکاله مو شو کنه وکاله مو شو زه تا د مینت زواری م کومه زه تا ته یم چې خیر دا واړه به لوی شي بیا به تا طلاق درکړم بیا ځه دا زوی مې دی دی به لوی شي دی به دونه شي چې ستا خوا نه صبر شي د پای نه صبر شي بس زه بیا خپل کار کوم دی وی چې نه دا زوی راته په کټ کې راوویشتو بس دغه نه پس ما چې دا خو ښځه نه ده وایي چې زه خپل کار کوم ته دې پوه شه بچي دې پوه شه ما خپل روډ ساتلی شي ته خپل بچي وساته نو بیا د هغې نه پس دغه خبره وکړه وایي ستا څه دي او د هغه خو ځمکه ده چې کوم کس سره انګیج دی انګیج و ده نو وایي چې د هغه خو ځمکه ده او په دقه په سار باندې چې په کوم سار باندې دا ما مړه کړله په دقه سار باندې دې ما ته دا ټول ډیټیل د خپل لایف چې کوم دې سره دغه پراته وه ډب میموري دې کومه ایښې وه چې دې په وجه به چې دې په دې اووه کاله کې د دې زما په کور کړه نه لګېدو او هر وخت به چې دې شور شغرب و دې ته ما چې واړو ته چې خیال کوه زه به نه وم واړه به بدل و چې زه به رالم او واړه به بیا سیټ و چرته لاړې چرته وتښتې بیا ونه تښتېدم بیا دغه بل چې کوم په دې کې دا کس دی دا کوم کس د لاسه چې دا وقوه ما ته راپېښه شوله د ده په تحقیق کې زه ووتلم ما ویل چې هله به زه د دې علاقې نه ځم چې څو پورې دی مې ورسره نه سنبال کړي نو بیا زه لاړم شور وي لکه زه شور نو دی زه شور کړم که نه دی زه خو شور کړم چې ما ورته وی چې زه تاله طلاق درکړم نو ستا به کوم ځای یه ته ما ته خو یو خپل لکه ته په کور کې ناست دا خو بېعزتي شوله چې یاره ته خاوند طلاق نو ستا دا ما ته وی نه وی بس وي هغه زه او مور مې پوه یو بس وي ما خبره ټوله سیټ کړې ده وي ته مې مور سره میلاو شه راځه اول ته ځو زما رور سره هم میلاو شو او داسې کس دی او زما د هغه شی د وړوکوالي نه چې دی سیټ اپ دی بس ته مونږ پرېږده بس ما پرېږده او څو بچي دي څلور بچي مې دي نو څه دي بیل یار هېڅ مې نه دي بېللي شکر الحمدلله لکه مطلب بچی خود له پاتې شو کنه بچی دي څلور دي کې یو د 2 میاشتې پرورش درته یادوم کنه پرورش دا دی چې به زما حکومت نه درخواست دی چې ما سره په دې هیلپ کیس کې هیلپ وکړي او د دې باقاعده پوره تحقیق وکړي چې آیا زه په خپله خبره کې چې دی دروغجن یم که رښتیا یم او تا طلاق ولې نه ورکولو نو طلاق حل نه و د دې که نه سر زه خو هر یو پښتون ته هر یو سړي ته دا وایم چې یوه ښځه داسې وي د هغې طلاق حل خو نه دی دا خو د دې ښځو خوند واخیستو ما له طلاق راکړه دا به موږ سره به چې دی وخت تېر کړي بچي به راوړي او دغه به وکړي بیا طلاق راکړه زموږ بچو زندګي تباه کېږي زموږ کورونه تباه شي دا خو یو حل نه شو طلاق ته وایې چې لکه هغه اسلام چې کوم وایي طلاق ورکړه هغه پرېږده خو لکه د پښتون په معاشرې باندې زه دا نه وایم زه وایم چې دې ښځو خوند واخیستو د طلاق په نوم باندې دوی د سړو زندګي تباه کړي بچي راوړي د هغې زندګي تباه کړي او لاړ شي طلاق واخلي او بل ځای کې واده وکړي نو زما په حساب سره دا نه چې زه د اسلام زه څوک یم چې د اسلام قانون مات کړم واده دې په خوښه شوی واده مو بس په خوښه نه و شوی لکه بس د مشرانو په خوښه شوی او د جینۍ چې کومه مړه شوه دا ستاسو رشته داره وه دا د ما تره لور وسکه هغه تره لور دي ځکه خو مې طلاق نه ورکړم ما ورته ویل دا دي کې سم مشران ته پکار دي کې جرګې مرګې کینولې وي دا څو پیرې تلې ده څو پیرې دا چې د پلار کړی ناسته ده څو پیرې دی چې دی جنګ جګړې کړې دي په کور کې چې دی د ما مور ته سپک کتل د ما دونه خور مې ده هغه به هم نه پرېښود هغه به ویده مې په سترګو بد لګي او د ما مور ته سپی نه بغیر بل څه ویلي نه دي څه وله ویل غواړي دا وله ویل غواړم چې یو ښځه د بل کور ته لاړه شي او واده شي د هغې نه پس هغې له نه دي پکار هغې له نه دي پکار چې د هغې درشل نه خپه بار کړي د بلې درشل کې خپه کېدي او که چېرې داسې یوه ښځه داسې وکړي یوه پېغله داسې وکړي چې د یو سړي په دغه کې ناست دی او هغه داسې وکړي نو زه خو وایم چې هغې له هم دغه شان پکار دی ته وایې چې مړه یې کوي بس که نه بس لرې کې دا د معاشرې ګند دی دې سره معاشرې نور خلک چې دی هغه ذهني چې دی بل هغوی راشه بس دلته کې دی بس طلاق والا او قانون او بس کوټه کچري او هر څه بس ختم به شي کیسه صحیح ده دا خبرې هم تاسو واورېدې چې د کوم موقفو ضروري خو دا ده که دا ملزم دی که هر سړی خو د موقف اخیستل د چې کوم د سره څه واقع مخې ته راله هغې تاسو ته خپلې زباني وویله چې دغه کور والا به واده 7 کاله مې سره د واده وشو دغه شان 3-4 بچي و دي کې یو د 2 میاشتو وی په مونږ په دې باندې تو مې باندې بس لکه خبره رالی ویل چې زه د نظم ماله طلاق راکړه او د دا بیان دی چې ما بس طلاق نه ورکول غوښتل بس دی کې دا بیا په پیش کې رالو دا بس بیا چاړه راواغسته مطلب دا د خپل موقف دی چې د تاسو سره شریک کړو خان تاسو انویسټیګیشن سوې د تللی زموږ په معاشرې خاص کر په داسې خلکو باندې رحم وکړي بالکل بس دغه چې کم ظلم کړی دی بچو ته وګوره چې موږ واړه بچي ته پاتې شوي دي کم از کم چې بچو ته خو بس الله دې مل شي موږ بس ووایو خو بس دا د دې د ګریلو ناچا کې راغلی دا بس د هغې نه د کور سمې نه دی خوړلی
نو بس دغه ستا مخامخ دی تاسو واورېدم. ټیک ده. څه نشه مشه خو نه کې جان؟ نه نه هم؟ نسوار کو بس. او صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده. بس په دې خو نه یې پیمانه که نه؟ نو بس پیمانه بیا مو نه مو په پیمانه خبره داسې ده چې په منځ کې وې ځان دی زړه دې ډک غونتې راته لګي. زړه مې ډک په دې چې دې ته ما ووایي چې دا وړوکي لوی شي که نه بیا زه تاله لار در کوم خیر دی. بیا مې ولې ورکوت هلکه الله ته په دې خبره چې دی زه به ګناهګار شم. زه دروغ په دې کې وینا نه کوم په مړونو باندې دروغ مزه نه کوي. په دې خبره ورسره یې ګري وم چې دا وړوکي د کال شي مطلب بیا دله طلاق در کوم. دی وایي چې نه بس ته پوه شې دا وړوکي یې راته راوویشتو ټیک شو. د 2 میاشتو وړوکي راته په کټ کې وویشتو چې دا ته پوه شه او دا واړه دی پوه شه. او ستا څه دي موبایل به استعمالېدو ستاسو کور والا سره؟ یاره څه وخت مخکې به استعمالېدو یو 5-6 مهینه پهلې خو چې کله زه د دې په دغه باندې پوه شوم چې یاره داسې څه سیسټم دی لکه چې زه به بار وم موبایل به چې دی انګیج راتو او ما ته به چې دی هغه بیزي راتو او اکثر به چې دی موبایل بند راتو نو بیا ته ما موبایل لرې بیا ته خپلو سترګو لیدلي وو؟ یاره د هلک په مې چې دا ما هلته کې بوتلله پلار کره د هلک په مې لیدو زه خو به ته بیا رالم خو چې بیا ورپسې لاړم د هلک هلته کې یو خوا کې ځای هلته به ناست و دی به هلته ناست و دې ځای بل ځای دی او دی به راغلی هلته به ناست و بل د هلک یو پیرد به زما عسکر سره خوله م والې و هغه ما ته وایي چې دی ما سره بدماشي کوي خو چې دا هلک ما سره بدماشي کوي. مهرباني په دې کې د اف آی آر کې په دې باندې د رور مطلب مدعي دی د ښځې ورور دا مقتوله چې کوم ته نو د هغې ورور مدعي دی. ټیک شولو جي ډېره زیاته مننه عزتمندو. دا و د تا نه رستم په حدودو کې دغه ناوړې پیښه چې کومه مخې ته راغلې وه د دې دا خبرې خو تاسو واورېدې. زمونږ هغه خویندې کومې چې په کورونو کې ژوند کوي یا په کورونو کې وي یا واده شوي نه وي نو د دې په تواسط سره یو پیغام ورکوو چې تاسو د بل کور له واده شئ نو تاسو د بل کور زینت شوئ. ټیک شوله که ستاسو په خوښه واده وشو یا که ونه شو بیا دغه شان دغه دا سړی دا بیا تا پسې ولګېدو چې دا ستا خاوند شو نو بیا به د مجبورۍ نه هم وخت تېری بیا به ګزاره کې صحیح ده. ټیک شوله ته خو دا خبره کوو دا الله له علم دی چې دې کې څه رښتیا دي څه دروغ دي دا خو چې اوس دا خپرونه شیر شي کوم چې د دې خلکو اوسېدونکي دي هغې ته به د حقیقت پته لګي چې څه رښتیا دي څه دروغ دي خو چې څه د پولیس بیانو هغه مونږ تاسو سره مخې ته کېغوستو او څه د دې بیانو دا هم مونږ تاسو ته مخې ته کېغوستو. مونږ دا هم نشو ویلی چې دا زنانه مونږ څوک یو چې د چا په کردار باندې به خبرې وکړو چې دا بد کردار دی یا ټیک دی سم چې دي هغه الله ته علم دی چې څوک سم دي څوک خراب دي یو الله له علم دی. نو کوشش کوئ چې د کور مسلې په کور کې حل شي. داسې نه الله دې نه کړي خدای دې نه کړي چې دغه شان ستاسو دغه د مسلې د کورونو په ځای دغه تاڼو ته راوځي او بیا دغه شان په میډیا باندې نشر کېږي او د انسان د قتل خو وشي خو لکه اوس دغه قتل کړی دی دغه اوس قتل کا نو مطلب په چاړه باندې تاسو لالولاو اوس خو داسې دیم قتل وکړو خو لکه تذلیل خو مطلب نه و پکار که نه. خو بهرحال الله دې په دغه معاشرې باندې او زمونږ په خلکو باندې رحم وکړي چې دې خلکو په دې باندې اتفاق کړی دی چې مونږ به اتفاق نه کوو. ډېره زیاته مننه.